أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك حامدا ومصليا. أما بعد، د ټول بدن مبارک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ټول مبارک اجمالی وایو بدن مبارک د سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم مبارک بدن له زیاتو ویښتانو څخه پاک ښایسته نوراني و. تر ټولو انسانانو یې صورت ښایسته او اوچته و، ډېر ښایسته جوړ یې و. تیان مبارکان یې له ویښتانو څخه پاک و. د سینې په لوړه حصه او اوږو لیڅو یې ویښتان ول. د بدن مبارک پر کومو حصو چې یې ویښتان نه ول، هغه به له نور او ښکلا څخه ځلېدل. په اخر د عمر کې یې بدن چاق شو، خو بیا یې هم د بدن مبارک غوښې ټینګې او سختې وې. بدن یې او شکل مبارک یې د اول په څېر و. چاغواله هېڅ تاوان نه دی ورته کړی. د بدن د ځینو حصو غوښې یې و ځینو نورو ته نه تلې. په برابروالي کې لکه هنداره ښیښه داسې و، په سپینوالي کې لکه سپوږمۍ داسې و. ښایسته مضبوط غټ غټ بندونه یې ول. امام علامه محمد بن عیسی رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د هنده بن حارثه رضی الله عنها مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک بدن غټ غټ هډونه لرل، نوراني د ویښتانو څخه خالي و. د سینې مبارکې څخه یې بیا تر نامه پورې د ښایسته ویښتانو نرۍ لیکه داسې بهانده وه لکه ښایسته تارونه. د دې څخه ماسیه وه. پر بازوګانو او اوږو د سینې مبارکې پر لوړه برخه یې ویښتان ول. جامع ترمذي علامه امام غزالی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د عمر په اخر وختونو کې د چاغښت سره سره بیا هم په ټولو خلکو کې میانه ښایسته ښکارېدی. د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د بدن غوښې سره ټینګې وې. د عمر په لحاظ یې بدن چاغوالی او ښکلا هېڅ تاوان نه و ورسولی. بیا همداسې معلومېدی لکه نوی ځوان. احیاء العلوم الدین علامه ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د بدن ښکلا او کامل جوړښت بالکل په حدیثو کې څرګند دی. خاص بیا هغه روایت چې امام حاکم رحمت الله علیه مبارک را نقل کړی دی او بیا یې صحیح هم بللی دی. امام ذهبي هم ورسره موافقت کړی دی او دغه روایت یې د حسن بللی دی چې هغه د حضرت ام معبد رضی الله عنها مبارک روایت دی چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک وصف او بیان پکښې کې دی. امام ابن کثیر رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د ام معبد رضی الله عنها مبارک قصه په ډیرو روایتونو کې را نقل ده چې دا روایت د یو بل سره ورکوي. هغه روایت داسې دی: کله چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د هجرت په وخت کې د خپل ملګري صدیق اکبر رضی الله عنه مبارک سره د مدینې منورې پر لوري روان ول، پر لار باندې یو خیمه راغله چې دا خیمه د ام معبد رضی الله عنها مبارکه وه. ام معبد رضی الله عنها مبارکه یوه سخي، زړوره او فصیحه ښځه وه. د خپلې خیمې سره به ناسته وه. هر مسافر چې به پر دغه لار تېرېدی، دې مبارکې به د خواړه ورکول. اوس پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک او ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک پر دغه خیمه ورغله او په دغه وخت کې ام معبد رضی الله عنه مبارک خاوند هم په خیمه کې نه و. یوازې یوه ښځه په دښت کې د خیمې سره ناسته وه، ځکه د ام معبد رضی الله عنه مبارک د کوچیانو د عربو څخه وه. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې د خوړلو دپاره یو شی در سره شته، ځکه چې دا وخت د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک او د ملګرو یې خواړه خلاص شوي وه. دوی هم پر داسې لار روان وه
چې هلته نه بل کلی و او نه کور و، نو ځکه یې د دغې ښځې څخه پوښتنه وکړه چې که ستا سره د خوړلو یو شی شته په قیمت یې درڅخه اخلو. ښځې په جواب کې ورته وویل چې که زما سره د خوراک یو شی وای تاسې به د غوښتنې ته نه وای اړ شوي، یعنې بې له غوښتنې او طلبه مې درکول، ځکه چې موږ سخیان یو. دغه ته ضرورت نشته چې میلمه د خوړلو غوښتنه په خوله وکړي، مګر والله د خوراک هېڅ شی نشته راسره. خو هلته د خیمې سره یوه وچه ډنګره ضعیفه زړه میږه ولاړه وه. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ورته وویل چې یا ام معبد دغه میږه چیش ده؟ هغه ښځې وویل دغه یو داسې میږه ده ضعیفه او ډنګروالي د ضعف او ډنګروالي څخه د رمې څخه پاتې شوې ده. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ورته وفرمایل شیدې نه لري، یعنې شیدې کوي که نه؟ ښځې ورته وویل چې دا تر دې ډېره ضعیفه ده چې شیدې وکړي. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ورته وفرمایل چې اجازه راکوې چې دغه میږه ولوشم. ښځې په حیرت کې شوه چې دا څه وایي، دا ډنګره او ضعیفه وچه میږه ده، دی وایي زه یې لوشم. ښځې ورته وویل که شیدې پکې شته خو ویل به شه. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک لاس مبارک سره د میږې غولانځه مسح کړه او بسم الله الرحمن الرحیم یې وویل. د میږې د غولانځې څخه شیدې راتوی شوې. ښځې ته یې وویل یو لوښی راکړه. هغې هم دومره لوی لوښی ورته راوړی چې د لوی ډلې بس شي. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک هم د هغو پورې دغه میږه لوشله چې دغه لوښی ډک شو. بیا یې لومړی ام معبد رضی الله عنها مبارک ته شیدې ورکړې، هغې هم تر مړېدلو اوبېدلو پورې وڅښلې. بیا د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ملګرو وڅښلې، بیا پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک وڅښلې. دوهم ځل لپاره بیا میږه ولوشل. د ام معبد رضی الله عنها مبارک ټول هغه لوښي یې ورډک کړه چې درلوده یې. دا ورته ګوري او په تعجب کې ده، ځکه چې میږه چې د دې سره وه دا په خبره وه چې وچه او ډنګره او ضعیفه ده، اوس یې دومره شیدې وکړې چې دا په خپله په حیرت کې پاتې شوه. خیر پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک او ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک جنرال روان شول. لږ وخت وروسته د ښځې خاوند ابو معبد رضی الله عنه مبارک په داسې حال کې راغلی چې د ځان سره یې وچې او ډنګرې میږې را روانې کړې وې. کله چې خیمې ته ورننوتی ویې لیدل چې د کور ټول لوښي په شیدو ډک دي. په تعجب کې شو، ویې ویل دا شیدې د کومې شوې؟ میږې وچې دي او په کور کې هم د لوشلو حیوان نشته. ښځې ورته وویل دلته یو مبارک سړی تېرېدی، دغه ټولې شیدې یې د دغې ډنګرې وچې میږې څخه ولوشلې. دا د هغه مبارک سړي برکت دی. ابو معبد وویل والله چې دا هغه د قریشو صاحب ملګری ګڼم چې مقصد یې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک و. بیا ورته وویل چې د چهرې مخ بیان یې راته وکړه. دغه ام معبد رضی الله عنها مبارک قصه ټولو مورخینو د تاریخ علماو پوهانو بیان کړې ده، او د دې بیان سبب چې ټول مورخینو دا قصه بیانوي دا دی چې ام معبد رضی الله عنها مبارک یوه هوښیاره پوه ذکي ډېره فصیحه ښځه وه. په ژبه کې یې ډېر فصاحت او بلاغت و. د سیرت ټولو کتابو کې دا راز په ټولو هغه احادیثو کې چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د قیافې او شکل بیان پکې کېږي. هیڅ چا د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک داسې باریک او ښه بیان نه دی کړی.
لکه څرنګه چې ام معبد رضی الله عنها مبارک بیان کړی دی. سره له دې چې ام معبد رضی الله عنها مبارک بیا له دغه یو ځل بیا پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک نه دی لیدلی. هغه اصحاب کرام چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک سره به کلونه تیر کړي ول، د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د قیافې او چهرې بیان یې نه دی کړی او نه کولای سوای، لکه څرنګه چې ام معبد رضی الله عنها مبارک کړی دی. نو په دې وجه علماء کرامو د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د قیافې او صفت او بیان اساسي مرجع د ام معبد رضی الله عنها مبارک حدیث بللی دی. وما علینا الا البلاغ المبین.